بسم الله الرحمن الرحیم. زما نوم ډاکټر فضل مولا دی. زه د سینې د بیماریانو ماهر ورته وایو که نه وایو خو ماهر خلک ګڼي او پېښور میډیکل کالج کې پروفیسر په حیثیت سره کار کوم او مازدیګر عرفان هسپتال چارسده روډ باندې هغه ځای کې مریضان ګورم. تیر کال مونږ یو ویډیو اپلوډ کړی وم د ټوخي په باره کې. دې ځل بیا ډېرو ملګرو سیزن خو ختمیږي بیا وی چې یاره لږ غوندې د ټاپک تاسو بیا ډسکس کوي خلکو سره. دا نن سبا چې کوم ټوخی روان دی نو دې کې یو څو قسمه ټوخي دي چې کوم د ټولو نه عام چې دی نو موږ ورته وایرل کف وایو چې خلکو ته وایرل انفیکشن وشي او هغې نه پس ټوخی وي. دویم الرجیک کف دی چې د الرجي چاته وي د هغې په وجه ټوخی دی او یا خو هغه خلک دي چې مخکې نه پکې نور د سابندي بیماری وه یا دایمي د سینې تنګي پکې وه یا د زړه بیماریانې وي یا نورې وي هغې سره ټوخی وي. نو دا اوس چې کوم روان دی دا دوه قسمه ډېر عام دی. یو دا دی چې هغه د وایرس په وجه باندې اول مریض ته موږ چې ګورو د ټول سیزن کې وکتل 2 4 5 ورځې 3 ورځې تبه ورته وشي ښه زبردسته تبه وي ورسره مرۍ یې خوږېږي او نشانیانې پکې دا وي کومې چې مخکې په کرونا کې وي. نن موږ څو بیماران چې کتلي دي نو وایي د خولې خوند مې ډاکټر صاحب خراب دی او بوی راته سم نه راځي، په سینه باندې مې درد دی او زړه مې تنګ کېږي، ساه مې خرابېږي. او دا اهم خبره بعضې بیماران ډیپریشن غوندې خبرې پکې کوي، وایي جي زړه مې تنګ دی مړ کېږم. دا څو سیزونه موږ لکه د کرونا غوندې ګورو په دې سیزن کې را روان دي. نو دا وایرسز دي. چونکې مونږ داسې ملک دی چې مونږ ریسورسز کم دي نو هر چا ته مونږ نن سبا ټیسټونه نه کوو ځکه چې مونږ ورته مارټیلیټي ماربیډیټي وایو هغه شی نشته. لکه وروستو خپل اثر نه پرېږدي چې چا کې څه تکلیف پاتې شي. او دویم دا دی چې څوک ترېنه الحمدلله نه مړ شوي دي نه ترې مړ کېږي. زه ورسره ټوکو کې اکثر وایم چې دا د کرونا خور د خیر دی نور څه وایي نه، خو تکلیف لږ غوندې خلکو ته ورکوي. نو مخکې ورته تبه وشي او بیا تبه ښه شي څو ورځو کې یا دوایانو سره یا همداسې او ټوخی روان وي تر دې پورې کتابونو کې دی چې 3 هفتو نه ونیسه تر 3 میاشتو پورې رسېدی شي دا ټوخی. او ټوخي سره سینم خوږېږي تر دې پورې چې دا خېټې کومې پټې دي دا ټولې راښکلی کېږي او خوږېږي. بعضې خلک ورسره الټۍ کوي، زړه ورسره خرابېږي. نو دې لپاره دا یو دا ټوخی دی چې په هغې کې کرونا وایرس هم شته، ریسپیریټري سینسیشن مونږ یو وایرس بچو والا هغه هم شته دی، پکې انفلوئنزا هم شته دی، بهر ملکونو کې یو بل هم اوس راغلی دی. او دویم ټوخی چې دا د الرجي ټوخی دی چې مخکې نه چاته سابندي ده، مخکې نه چاته نورې بیماریانې دي یا د ساینسز ورته مونږ وایو ساینوسایټس، پوزه کې فرق دی، ریشې جمع کېږي په مخ کې، هغې سره ټوخی اوچ ټوخی وي خو هغې کې مخکې تبې نه مخکې نه لږ ډېر وي نشانیانې او بیا دې موسم کې ټوخی ورته زیات شي. نو یو دغه ټوخی دی دا کامن دي، نور بیمارو طرف ته نه ځو. او دې سره مونږ کوو څه؟ اول خو مونږ هسټري د هر څه چې نه والو راته پته ولګي. اکسرې بعضې مریضانو سینې ډېر خرنجارې پکې کوي، ته به وایې چې زوړ د سابندي بیمار دی خو چې ویکو نو مخکې نه ورته هېڅ هسټري یې نه وي، مخکې نه چې ماته جي چېرته داسې نه دي شوي. مونږ ورته د پوکي ټیسټ کوو چې هغې سره معلوموو چې سابندي خو نشته دی، هغې بالکل ټیک وي. اکسرې ورته سینې وکړو اکسرې بالکل ټیک وي. د وینې ټیسټونه ورته وکړو هغې کې څه داسې خاص مونږ ته نه میلاویږي چې نور څه بل انفیکشن ورسره بیکټریا وغیره ورسره نه وي، هغه پکې نه وي. نو مونږ وکړو ورسره څه بل طرف ته الرجي والا یې خو دا وایرس نه پس چې کوم دا کرونا وغیره دا کوم ټوخی دی نو په دې کې زیات احتیاطونه دي چې سړی ماسک پابندۍ سره اچوي، ماسک د ګردونو نه دې څیزونو نه بچ کوي. او بل چې دی نو دا خبره چې هغې کې کومه هوا خولې ته ځي مونږ وکته دې سره ټوخی راځي. زه خو ورته وایم که د شپې تنګېږي نه شپې ساه خلې هم دا اچوه. نو یو خو د دې احتیاطونه دي ګردونو نه اوبه پکار دی چې سړی لږې ګرمې استعمالوي او ترش څیزونه تراوه او یخ څیزونه دا نه خوري چې مرۍ یې صفا وي او ګرم څیزونه لږ کرونا غوندې استعمالوي. باقي مختلف څیزونه مونږ ورکې انټیسټمین دوایانې ورته وایي هغه ورکوو. بعضې خلکو کې هغه کار وکړي چې څه الرجي ورسره وي، بعضې کوئی سینه خرنجارې کوي برانکو ډایلیټر وایي هغې مختلف دوایانې دي هغه مونږ ورکو، بعضې کې کار وکړي خو ډېرو خلکو کې کار نه کوي. مونږ شوکته
بیا موږ داسې وکړو کله کله سټیراید چې کوم دی هغه ورسره بیا ورکو هغې ته ریسپانس وکړي تر دې پورې چې بعضې مریضان داسې راغله چې موږ داخل هم که هفته هفته پې هر څه ورته وکړو بیا هم نه کوي نو کله کله موږ په نیبولایزر کې د نشې دوایي ورته واچو او مرۍ ورته نشه کړو عارضي طور چې دا ښه کار نه دی موږ دپاره خو مریض خو ټوله شپه په ټوخي باندې تېره کړي سترګې سرې وي وجود یې خوږېږي په سر یې دړ وي نو هغه عارضي دپاره موږ داسې څیزونه ورته وکړو بیا بل چې کوم دی نو پکار دی مونږ خلکو له چې پریونشن بچاو دپاره چې څه ما دا ماسک او دا څیزونه ګرمې اوبه کورني څیزونه ما مخکې ویلي شهد وغیره استعمالولی شي بعد چې ټوخی ریسپانس نه کوي زمونږ بعضې دوایانو کې نشه وي چې هغه د اپیمونه جوړې دي نو هغه پخوا چې دی مونږ به استعمالولو هغه خلکو ډوډه ورکولی شي په هغې کې بیا که نه هغه استعمالوي او بل طرف ته بیا مونږ ګورو چې یاره ویکسینیشن خلک وکړي انفلوئنزا هر کال چې سړی کولی شي کال کې مونږ یو ځل کوو نمونیا ویکسینیشن مونږ کوو هغه ډېر وخت دپاره کار کوي 5 کالو دپاره خو کوي نمونیا دپاره هغه وکړو څنګه چې داخل حج ته ځي او دا ټول ویکسینیشن کوي عمرې ته ځي نو عام خلک کولی شي چې دا ویکسینیشن کوي او زیاتر احتیاطونه کوي د دې څیزونو نه کم خبره اکثر خلک غم خادۍ ته لاړ شي هغه سړی یخې وریجې وخوري اول طور پسې هغه یخ پیپسي وڅکي بیا نه غرغره وي نه ګرمې اوبه وي نه قهوه وي چې راځي بس مرۍ یې نښتې وي ټوخی شروع کړی وي بیا انفیکشن کله کله ورته وشي دویم ټوخی چې ما یادولو هغه الرجي والا ټوخی دی هغه په دې موسم کې زیات شي نو هغې مونږ تاسو انټیسټمین سټیراید د هغې اثار وي یا ساینوسایټس ورسره شوی وي هغې مونږ تاسو بیا نور علاج کوو نو انشاءالله دغه مونږ پریونشن د بچو خیال ساتو دې سره بیا حفاظت زمونږ تاسو کیږي بل ویکسینیشن مونږ او تاسو کوو دې سره به حفاظت کیږي نو څومره مونږ کیر کوو بیا به هغې سره بچو راځي ټیک شو او باقي خشکي ده په موسم کې باران الله جل شانه کی دې سره ډېره فایده کیږي جزاک الله خیر